بسم الله الرحمن الرحیم. وزه دلته په عمان کې یو ځای ته رالم چې هغه د نزوانه مخکې سړی راشي یو غار راځي چې هغې نوم دی دا بره چې لیکلی کاف الهوتا او دا کوم چې قرآن کریم د اصحاب کهفو د غار ذکر کوي چې وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال. نو دا غار هم په هغه شکل باندې دی او په دې غار کې چې کله دننه لاړ شي نو بیا پکې یو لوی کلاو میدان دی او په هغې کې د اوبو نهر تللی دی او هغه بیا یو ځای کې داسې دی چې د پاسه غر دی او د لاندې دا اوبه تللي دي نو په هغې کې چې کوم سړي اکسیجن لګولی نو هغه پکې پورې طرف ته وتی شي بیا د غر نه پورې طرف ته وځي بیا بهر لار ده. اوس دی دا کوشش کوي چې دا غار د بره نه غر کټ کړي او بیا پای کې کشتۍ استعمال کی او پورې پکې خلک تلی شي. نو هسې خو دلته دا مشهوره ده چې د سلالې سره نږدې یو غار دی چې هغه د اصحاب کهفو غار دی خو زما په خپل دغه باندې چې ما وکتل نو د کیدای شي چې دا د اصحاب کهفو هغه غار وي والله اعلم. او دلته کې مختلف قسمه قیمتي کاڼي او بیا د نقشې د دنیا جوړې کړي دي ډېرې مزېدارې چې دنیا مخکې څنګه وه اوس څنګه ده او آینده کې به څنګه بیا دا دنیا راغونډېږي او سمندر به د عمان سره پاتې کېږي او څه لږونته سمندر به د نورو ملکونو سره نور به چاپېره سمندري او په دې کې چې کوم کاڼي راوتي دي په زرګونو کاله لکونو کاله مخکې نو هغې هم پکې ایښودي دي او ډېر ښه د سیل او د چکر ځای دی او ډېر معلومات یې نه سړي ته حاصلېږي. او په دې کې د یو وړوکی ګاډی هم جوړ کړی د ټرین په شکل باندې چې هغه په دې کې ټول کې خلک پکې کیني او بیا پکې غار کې دننه ګرځي. دا چاپېره ټول غرونه دي او هغه مخامخ څه لږه غوندې ابادي هم ده او دا د جبل اخضر د بلد سید طرف ته دا لاره بیا وتې ده نیغه